او بیان د غفوریت ته او چې کم دینو د الله تعالی او د رحیمیت او د عزیزیت د الله دی او بیان د غوایت ته د بعد شعراو او د بعد هدایت ته ځنې شاعران چې دي او گمراهان دي او ځنې شاعران چې کوم دي هغه صالحان دي لکه شعر که خبرې پکې کوي نو ښه دی که بد دي نو بد دی د شعر تعریف دا دی کلام موزون حسن حسن او قبیح قبیح وزندار کلام دی خی خده او بد چې کوم دی دا بد دی نو وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ بیشک دا قرآن پاک دا منزل در رب العالمین دے نزل به الروح الامین نازل پدې روح امین جبرئیل علیہ السلام علی قلبک تا پړبانی لتكون من المنذرین چې دې رون کنا مخالفین تا بلسان عربی مبین نالکه په جبه عربی باندې دا جو چا دا هرون کدا انه لفی زبور الاولین بیشک دا کتاب چې د قرآن کې دی دا تن منزل در رب العالمین کې دی د دې ذکر په زبور اولینو کې دی په تخانو کتابونو کې هم د قرآن پاک ذکر چې دی داشته دی کنه ولم کلهم آیتن نو دې لپاره علامه علماء اسرائیل په دې باندې عالمان دي علما د بنی اسرائیل ته هم دا پته ده چې قرآن حق کتاب دی آسمانی کتاب دی تورات کې ذکر شته انجیل کې ذکر شته ولو ذا بعد الاعجمین کنا که دا کتاب ما بعد اعجمینو باندې او عجمیانو باندې فقروا علیهم لسته په دی باندې ما قوم مومنین نو دی په ایمان راوړونکي وی مونږ عربو مونږ تعجبی پیغمبر راغی کذالک سلکنا فی قلوب المجرمین دا ما داخله دا تکذیب پرونو د مجرمانو کې لا من نبی بیمان په دین راوړي حتی العذاب الالم دیونه عذاب دردناک ویاتهم بغتتن رابط عذاب ناصافی هم لا شرون دی بنه پویږي فیقولوا بیالتدی وای هل نحن منذرون یا مونږ ته انتظار کول شي نا اوس بیا نشته اب عذاب نه استعجلون زما تر کی چې درا باندې عذاب راولا افرایت خبر را کماتا امتعناهم سنینا قدیل ذنفورکم شکلونا ثم جاء ما كانوا يعدون راچی ایتی وعده کول شي ما نانو ما كانوا متعون دفن کی اغا دي تکم سامان ور کول شي مړه بلیزیبا د شپې کله د آیات دوستو او ډیر وخت به تیر کو او امتانام سنینا ما مکانو یعدون ما نانو ما کانو متعون ما هلکنا من قريه نه هلاکو من یو قريه الا لها منذرون دې د پاره ورون کی راشي تبلیغ ورتو کی ذکر د پاره د پن د نصیحت وما كنا ظالمین من ظالمان نیو چې بی ګناه چاله عذاب ورکو وما تنزلت بالشیاطین ننازلی پدی کتاب سره شیطانان دا د شیطانانو خبرې نه دي مهم بای لهم نه خای کی دی لره شیطانانو لره مې طاقت دی لري انه من سمع لمعذولون دی د اوریدونا معذول دی په شوهب سره پس دا چوبناریو باندې وشته شي فرما الله اله اخر مبل الله سره بل اله فتكون من المعذبین دا تاریخ د امت تا شبه د معذبیننا وانذر عشیرتک الاقربین وروان هغه تبروالی خپل اقربین اول تبلیغ خپل نزو توکا اول حضور تبلیغ قریش توکو بیا رورو اهل مکه تا بیا بهر تا وقف الجناح لمن تعق من المؤمنین او بیا خطکا وزر خپل جانب خپل چې مؤمن تابعدار د مؤمنان نه سره نرمه برتاو کوا فین عصوکا کدی ستانه فرمانیو کی فقلت ورتو آیا اظهار د براءتو کا انی بریء مما تعملون بیزار داغنا تاسو کوم عمل کوئ وتوکل علی العزیز الرحیم اتوکل کوا هغه ذات باندې چې عزیز دی او رحیم دی الذي یراک حین تقوم هغه دی رحیم چې تاوین کله تو درګ په مانځ کې وتقلبک فی ساجدین او استا تقلب په سجده کوونکو کې هغه سره چې مصلین دي مزګزار دي انه سمیع العلیم الله اوریدون کې د وینا د خلق لرا او علیم دې پنیاتون د خلق باندې هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین دی بکلوی حضور وحی به اشاره شو او حضور شیطان سرانه وړل هغه ته بد نسبت کو تا د خبر در کوم پاچ نازلی کې شیطانان تنزل علی کل افاکن په هر دروجن لکه مثل کذاب شو اسودیانه شو یا دې زمانه کې نزدې مرزا غلام احمد قادیانی شو دی باندې نازی په دروغجن باندې اسیم چې ګناګاری یلقون السمع
دی غردوی غوگ او په غوګو ته کوهانو ته خبره یونی مواوري او سور سر دروغ یو دی کی کاهنان تو ټکری دی او تم کاذبون اګ دې یو کم څل پکې دروغ یو پکې رښتیايي او تدمل غاوون شندرپی دی گمراهان خلق دی پخپلو گمراه دی گمراهان شاعران علم تران فی کل وادی حیمون تنگوری په هر کند کې حیرانی کدی چاسی بد شورو کا اسمان ته ورسی کمدامت شورو کا سردلان دی رو غردی وانم یقول ما لا يفعلون دی وای هغه سو چکینا چې پخلی ورته ګوري رب درته مجمار کې کیدما او ز سودم استاد اور په هجر کې او تالته او ز دلته ما دا خبره بکئی اچ ورته ګوري نه به صورت دوی موافقین نه به سیرت دې دا موافقین دی وای هغه څه چکینا الا الذين امنوا الله استثناء کوي هغه سان چې مؤمنان دي مصالحاتو لکه حسان سے دا د حضور شاعرو حضور ته جوابونه به ورکول وذكر الله الله ذکر کی کثیرن ډیر ذکرن کثیرن وانتصروا او دې انتقام اخلي په حج سره د کفارونه حسان سے به کفار جوابونه ورکول منبر بار کو تایید کوي خود سره او دې بغش دومره اثر نه کړي لکه استاشری بکی من بعد ما ظلموا انتبان ظلم شوی اسام الذين ظلموا اي منقلبين ينقلبون زرد عالم بشاغ کسان چې ظالمان دي چې کوم منقلب تب دی واپس کیږي دی منقلب چې دی هغه جهنم دی نمل عربی کې مېږي ته وي دی کې جو نملې واقعا ذکر شوی دا وقال نملتن ټول صورت اونا مولې ش په نوم د سوره نمل سره تسمیه د کل شا په اسم د جز سره دا وشتم صورت ته په اعتبار د جمع اتسلوی ختم ده په اعتبار د نزول سورۃ الشعراء نرستونه دته ترتیبی جمعی او نزولی برابر راغلی د دې سورۃ ما قبل سره د ربط مناسبت ته چې مخکې فاتحه او خاتمه دواړو کې د قران پاک ذکر دغه سورۃ راغلی دلته هم ذکر د قران د په فاتحه کې په ابتدا کې او په خاتمه کې باقی توحید ده رسالت ده معاد ده دا ټول اصول مشترکه دي دا مضامین مشترکه دي د دې صورت موضوع ينزل العذاب على معاندي الحق بعد اتمام الحجة عليهم نازلیږي عذاب په معاندینو د حق باندې پس د اتمام د حجت نه پدی باندې کمان الجراح لا يجرح القرحة قبل طبخ المادة دا جراح چې کومي سرجن د هغه دانه چې کوم د اسرینا په خوا د پخېدو د مادینا اول ماده پخه کی پټه مټه په ولګي چې قابل د پاره د پریشن شي الله پریشن کوي فقیر مولا روحانی دارا روحانی دا مصلح چې کوم دی یجر الجرح او القرحانیت د جرح کوي زخمی کوي د هغه قرحه روحانیه بعد طبخ المادته بالادویه روحانیته روحانی ادویه اور تراشی انذار و تراشی تبشیر و تراشی نو هغه نه پس کوم دی ماده پخشي نو بیا غلر کوي ولی کدا نه دی که خوف د سرایت ته دا سبب د پرې کول د اندام بیا وګرځي چې هغه سرایت کې ته علاج نه کوي نو بس هغه اندام بیا پرې کوي اخري نتیجه دای نو دړو منیر کو خلاصہ په معانی د حق باندې نازلی عذاب الهی پس اتمام د حجت نه پدی باندې لکه د موسی السلام قوم شو دی باندې عذاب نازل شو پد اتمام د حجت نه دی پخپل اصلاح کی کوشش اونکو د خپل اصلاح فکر و سره نو اخری انجام داغی تباہی شوا بربادی شوا بل دلی کفر چکمو اجحیدو عنادیو د جهل پوجنو خپوی دل چې موسی سام بر حق پیغمبر دے تورات آسمانی کتاب دے معجزات سی معجزات دی وہ د ضد پو جاگے تے سحر ہوئی موسی سام تے ساحر ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین دامت ایتونه د قرآن دی او د کتاب مبین دی دا تفسیر د قرآن شو
او د پاره په تفسیر شم هدى وبشرى للمؤمنین په دا حال کې چې هدایت ته او خوشخبری لپاره مونږ ازو هدن او یا ازو بشرا یا مبشرا وهادیا الذين يقيمون الصلاه اغه مؤمنان او دای مزلرا ورکی زکات ترا بالاخره هم یوقنون دی په آخرت باندې یقین لري ان یؤمنون بالآخرته ایمان په آخرت نه لري زینا لهم اعمالهم ما خدي اعمال بد دي هم يعمهون دی په کې حیران دي متردد دي اولئک الذین لهم سوء العذاب دی لرد ناکار عذاب یعنی عذاب سیئه وهم فی الاخرة هم الاخسرون دی په آخرت کې جانکاران دي وانک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم بیشک ته تعلیم در کولی شي د قرآن د جانب د حکیم نه چې او علیم چې الله تعالی دی اذ قال موسی لاهله هغه واقعات کا ساول پر اهل تا انی انست نارا ما معلوم کا اور راتل د مدین مصر تا او پلار کې شپه پیرالا سړجی وا لاړم ته خطا شو وا او بیا چې کوم نه ساړیم شو نو دور ته ویل اهل فلتا ما معلوم کړه د اور رناخ کاری دا ساعتکم منها بخبرن تابعتم خبر سرا لار براتو خي اتیکم بشهاب قبسن یا براتلوکم په یو شهاب سرا د داسې شهاب چغا قبس د جنس د شولې نه شولتن فی راس فتیلتن دیو باتی په سر کې وا رڼای دا اضافت کرا شي دا بیانی دی او چکلا دا ترک د اضافتی بشهاب قبسن معنا بشهاب مقبوس دا شبا چا براست شي دا غینا لعلکم تسلون دې د پاره چې تاسو ګرم شئ فلما جاءها راغله د پاره د اورو الته پیغمبري ملاو شو ارکل چراغ د غنار ته د نار کاری دو نو دیا ندا تو شلا انبور کمن فی النار با برکت تغزاد چې نور داغه تجلی داغه دا په اور کې دا من حوله چاپیرا چې کوم ملک دی وسبحان الله رب العالمین پاکی دا الله لرا چې رب د عالمین دی یا موسی سام انه شان دا دی ان الله ذا الله صاحب د عزت او د حکمت والق عصاکا اور دو امساق پل فلما رآها ارک دام سادولی دا تحتز دی حرکت کو کان ناجانن کور کوټه مارچی رسو بغټې دو والله مدبرن اگر شاګردون کې یاره پیدا شو مناقب او واپس نشو یا موسی لا تخف ساتم یاره مکه مې یریګا انی لا يخاف المرسلون نیریګم د مامانی پیغمبران الا من ظلم اسم قطع دا اچ ظلمو کی ثم بدل حسنا بعد سوء قد زینا بدل کی اغنی کی پس د بدینا او په بدل کې دا چې کم دینو بدای پسې نیکی راوړي اتاب توبه وباسي فإني غفور رحیم زبخون کې رحم کون کې دا یو مشعصا وادخل دک فی جیبک داخل قرات په گریوان خپل کې تخرج بيضاء من غیر سوء روزی بس پین بغیر د ضرر نه برس ورت بپنی فی 9 آیات فنه علامو نه موجودو کې الى فرعون و قومه فرعون تو قوم د فرعون انهم كانوا قوما فاسقين بشکدا قوم د فاسق فلما جاءت هم آیاتنا چراغ دیتا معجزات زما مبصرتن او مبصرتن فیها ظاهر لدن کی سرگند ظاهر قالوا هذا سحر مبین دا سحر د سرگند ته سحر ہوئی وجحدوا بها دین کار کو بدی آیات و معجزات بانی واستيقنت انفسهم یقین پدی باندې نفسونو ددی رکه په خپوی دو ظلم و علوا د ظلمنا د علونا د دې کفر چې کوم دا عنادیو دا جهودیو فانظر کیف کان عاقبت المفسدین څنګه د انجام د مفسدینو انجام د مفسدینو تباہی دا بربادی دا ہلاکت ته کنه دا دویم رکو شروع کیږي د سورہ نمل نه د دې رکو مکه سره د عربت مناسبت ته مکه سليمان سام واقعا وا دلته داوود علیہ السلام او سليمان علیہ السلام الته موسی علیہ السلام واقعا وا داوود علیہ السلام سليمان سام واقعا دا لکه مخ کې مضمون د رسالتو دلته مضمون د رسالت د دې رکو خلاصہ بیان دعوت سليمان علیہ السلام او الدعوت الى بلقیس بیان د دعوت سليمان علیہ السلام اسو چې دعوت بلقیس تا بیان د فضیلت د علم دی بیان د شکر د دې د نعمت د الله باندې او بیان د مذمت د شرک دی
او تلقین د ملوکو ته د سیاست ته رعیت پل کما ساست نملتن لکامېږي چې کومو هغه ملکتو نمل وا هغه د خپل رعیت حفاظت وکړو مشوره ولور کا چې شروع ته داخل شي سما سام لخر مو پامال نکی دا دی بادشاہانو توم دا تعلیم شو چې هغه مېږي دی د خپل مېګو د خپل رعیت حفاظت کوي تاسو هم د قوم حفاظت کوئ د قوم د خیر خواهی کارونه چې کوم دی کوئ قوم سره ظلم او زیاته دامه کوئ کنه تاسو سلام الکتاب الی بلقیس لګل د سليمان السلام کتاب لر بلقیس تا بالدعوه الى التوحید والدین الحق چې دین حق ته توحید ول ورکو او توحید ته ول چې کوم دینو دا دغه ول ورکو دعوت چې ته د الله د توحید قائل شه او چې کوم دینو دین حق ته راځي شه وجمعها اراکین الدوله المشورتی د بلقیس جمع کول اراکینو د حکومت لرا د پارد مشوري ایدن مشوره کوي په دې خط باندې چې څه جواب واپس ورکو ولقد اتینا داود و سليمان علما ورکړو ما سليمان شام ته علم وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من العباد المؤمنين ویل دې دوالو سنا د الله لرا هغه الله غروار کې په ډیر باندې د بندګانو مؤمنانو نه پیغمبري را کړی دا ورسه سليمان داود علیہ السلام نبوت علم دین وقال اولد یا الناس علمنا منطق الطير مونږ ته تعلیم د ما ته خبرو د مارغانو په خبرو پویدو یو کم تروا هغه دا لیت الخلق لم يخلق وې دا خبر کم تر خپدا په خپل جنس تومان چې قاد مخلوق پیدا نه وي بلبل هغه وي اذا قلت تمرتن فعلت دنیا العفا چې کړو قجر اخرما په دنیا دی بیا خوري دا خوش عیشه دا خوشاله ده نو او تام کل شیء اكيد عرشنا د ذریات د دنیا نه ان هذا الفضل المبين دا ظاهر فضل سرګن کنا وسليمان جنوده من الجن والانس د حکومت په پیرانو په دیوانو په پیرانو او په بنیادانو او په مارغانو ټولو باندې جمع شمان سام تلخ کړ د پیرانو نه او د بنیادمو نه او د مارغانو نه په میوزعون دی به سارول شو یجمعون جمع بشو بیا بروانی دل حتی اذا تو علی واد النمل تردی چې دیرال په یو کند د مېګو باندې دا داغي خارو د مېګو قالت دا دلته کې کوم دی دا طائف کې ودا کندا یا په شام کې وا قالت نملتن او یو نملی چې هغه د دې ملکه وا یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم اے مېګو داخل شي خپل صورت خپل مساکن ته لا احتمنکم جنود سليمان و جنوده هم لا شرون تعالی پامال نکی سليمان او لخر ددو ملا شرون او دی به پویږي نه سمان لخر خو په هوا باندې ته فتخوانیو وی کنجو رکمانن و مشاتن فی هذا المسیر دی که سب پیاده روانو سب بره روانو نو دخکت خلق چه دی مېګو ته د چا خیالي د خپو دلان دی بشینو گر بدانی زیر پایت حال مور هم چو حال تست زیر پای پیل مېګی ته چا بی کړي پلار دی مېګی د خپو دلان دی کیږي نو او دی به پویږي نه علماء د بلاغت وای یا مخلو مساکنکم دی کې تقریبا یو لس وجه د بلاغت موجود دی یو پک یار هغه حرف ندا دی کې سوق لري سوق نس دیو مېګی خډیرو نو یاد پار د بعید را دی بیا ور پسې ایو راغی ذکر معرب بلام باندې چې حرف ندا داخليږي نو فصل برادی په ایو سره دخول البدع پر بلان بذات دامن دے یا رجل بنو یا نملو بنو او بل فصل په ها سرا یا ایها النملو بل نمل اغي سره خطاب شو بیا دیتا خطاب د ادخلوا راغه تاسو داخل شئ چرتا په مساکن تا تاسو په مال لکی سليمان علیہ السلام وهم لا يشرون دا غلط کر دے زیاته به ولي کوي وای دی به پویږي نه بعد مفسرین کې ځان سمګه راو بلو ورته ویل دا تاسو ویل پیغمبر جاته کوي ول موسری وهم لا شرون دی به پویږي نه خیال بني
او څوک کا خبر شي وی مراد ته ختم القلوب دی رونه به مات شي چې ګوره دی برګردي په هوا باندې موږ دا په زمکو باندې خاص خود خو دراندې کیږو نړونو کې به ختم راشي ختم القلوب براشي کنه فتبسم ضاحكا من قولها سليمان علیہ السلام ته د ډیر مسافت نه د میګي دا خبر الله را رسول اوس میګي سونه پټ خبرې کوي موږ ته په پویګو نه پوی کول کې بل سره ودرېږي سم سلام مسلات بل سره وکي کشه چته سشه بیا مونته املخ مخ بڑی نو ګڼ مرګري رايوځي کی اټوله پجامه واخلي جنازه په مخه کی نو دې په خبرو څوک پويږي سليمان سام تعالی علم ورکو پوښه په خبرو باندې نو دلته د تبسم د دوه جمع رااله دوړ خو نه جمع کیږي تبسم اولا ضاحکا اخرا اول کې متبسم شو په اخر کې ضحک راغی من قولها د قول د نملینا دا د دې ملکه وا ویا قتاده سے به وخت ویلو چې یو عالم هغه ویل چې ما نه سوال کوي ما تحت العرش وما فوق الارض د زمکه د لاندې د اسمان د پاس د اسمان د لاندې زمکه د پاسه ست پوس کې ما نه کوي امام سے بتوي چې دا نمله د سیما سا مذکر کوم مؤنث بس هغه بند شو ول بیا هغه په خپل چې ګوره ما قالت تنه قتل قالت راغله دي نملتون راغله دي خدا ما تر خپل دغه سزا ملاو شو چې ما ویل د اسمان د لاندې زمکه د پاسه ست پوس ما نه کوي نو کوي کنه قالت نملتون وقال اويلدو رب اوزعني ان اشكر نعمتك ان علي وعلى والدي اذا ما ربا مال توفیق راکې چې د شکر وب استاد نعمت چې منطق تیر دی را تخول دی نبوت دی را کړی دی او تا چې انعام کوي تا په ما باندې ادمه په مور پلار باندې ان عمل صالحا عملکم صالح ترضوا چې ته راضي کیږي وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين داخل کما پر رحمت پل سرا په بندگانو ساګه چې صالحان دي دا ترغیب چې امت ته چې د نیکانو د صحبت د نیکانو د مرګرتیا سوال کوي وتفقد الطير د تلاش کو د مارغو چاهل الهد او فقال ما له مارغان ګڼ دي دې کې ګوري هدهد هدهد کې دا کمالو چې دوه کوم د ټنګواله او په معلومولي سليمان عليه السلام با التدوبو انتظام کو مزرت براغه او 10 براغه کو ضرورت به سې چې هدهد نمومم یا مین کې ساتر راغله د بل مارغ نشتخاری امکان غایبین کده د غایبین نه دي پته ولګي چې تفتیش وشو چا خو نشته غیر حاضر دي زمان سمر تو غصه شو لو عذبنوا عذابا شديدا عذاب د عذاب سخت او لعذبحنوا یا به ذبحکم او یتیم سلطان مبین یا به ما په حجت ظاهر سره دا بات چې کوم دی اور پس روان شي چې دا چې تیز گزارې په کوته او کو خو بین العالمین تو خدای سره د دلیات کا عبادت هلاک شو ولي شمان دا ویل دي اته بیا سلطان مبین ان نجاوت بس خلاص شم سلطان مبین وو تخکارا کما دا ما سبب د نجات نو همغه صغیر بعیدین د درنګ تی کو ډېر لري نه فقال شمان صاحب پیشو شولا تپوست کی چرته ولي سار شي قال احد ما تحت به ما هاته پای تاسو په هاته نه کړی وجئتک من سبأ بنبأ یقین لا تم کړی دي د شار سبانا په یو خبر یقیني سره تبئن و نبئن کی جناس ته انی وجدت امرأتن مال بیامنت او زنانا تملکهم چې د دې ملکه د بلقیس او اوتیت من کل شیء ورکړی شه د هر شي نه زیات المملکت نه العرش عظیم او دې د پار عرش ته تخت دی لوی څوک ادو چته څومره پلند دی څومره وګد دی څومره جواهر دی پکې په سو دروازو باندې بند دی وی اصل کې د ملاقات د بل مولا چرګ سره شو هغه په دغه بلقیس په مملکت کې و ارڅو د خپل مملکت صفت کوي نو تخپل صفت کا او تخپل صفت کو واپس سليمان علیہ السلام ته دغه واقع بیان کا وجدتها بقوم يسجدون للشمس مندل لذي ما دلرا قوم د چې سجده کوي نور تا من دون الله ما سوا د الله نه هدي د شیطان اعمال بد دي فتدعو عن السبيل
یعنی کی دلار حقنا فهم لا يهتدون دی هدایت نمومی ولی سیدنه کې الله تا چروباسي پوشیده سيزونه پاسمانو کې پزمکو کې او عالم دی چې تاسو پټوي او ښکار کوي الله لایق دی ورني غیر د الله نه بل څوک رب د عرش عظیم دی د لوی عرش مالک دی قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين من ګورو چې آیا ترشتینه اکنه د دروځنو نه اسی باندې ګوري کنه واقعات داسې دي خطي ولولیک او سليمان عليه السلام ته پته نه دا خو بل وطن دی دا د تروسو په امریکای پته خلق تا وا ته نوې دنیا وای دا خلک چې دینو وسغه دی کا پیرنګانو کې عادي کولمبس هغه دنیا ګول د معلومه ما چې ته مزل کو ناسا په امریکای راغی امریکا نوې دنیا دا اوس خلکو سره تعلق پیدا شوه دی بس راتو سره به شیطانی شروع کړی دا بس کدا شیطان پټنو لا بخوا پته به نه و چاته دا ضروری نه ده چې غم سليمان صد الله علیه السلام ته د خبر وې د دې پته چې وخت راغی د خبرې دونو خبر شنو خط ولولی کو چې دا ورشه بلقیس ته ورغورته اذ بکتابی هذا اوس کتاب دما دا فالقه الیہم وګورځو دی کتاب لره دوی تا ثم تولانم آداب ته د ملوکو خول بیا ته نډړې ته ودرېګا تو وګوره چې دې څه جواب کوي د دې فانظر ماذا يرجعون وګوره کم شه دغه چې دی واپس کوي جواب د دې د ورغه چې تسوړه هغه نور پرڅوا نور د پاره پرېخوا نو دو ته پاسوړه کسی نه د پاس ورو غورځولا قال یا دا په hebat شلا قال جاء الملأ اراکین دولت جمع کل مجلس شورا منبران جمع کل اے ارکان دولت انی القی لکتاب کریم ما کی کتاب کریم ذکا په دغه باندې او په مشکو باندې او په مسکو باندې اغا مہر زدو انه من سليمان سام طرف نه دی نو بسم الله الرحمن الرحیم پنځه الله چې رحمان او رحیم دی الله تعالی وتونی مسلمین علو په ما مکوي ما ته مسلمانان راشه بلقیس ته دعوت د اسلام دا چې کوم دی ورکوم دی اراکین دولت چې کوم دی دا جمع کل او هدهد چې کوم دی هغه ورته کې خود واپس ته سما سم توقع باندې خلق وای یاره مارغی کې دومره شور کم ځای دی هدهد کې دا شور د کم ځای دی دا هدهد چې الله چې را سما سم ته ډیر په جزایر راغی دا وزری خوري کې لکه دا سه ببرکلا اوس هم دې کله دا تماشا کوي چې ګرځي را ګرځي کنه دا وزری خوري کې لکه خورکی ډیر پاجه سليمان سام ته پیش په خوا دا چې چلیدلې ګوره د کمتر په ځای چلیدلې دلته با حکومت خط اولی کو کمتر غاړه ته واچو ایران ته بتل کمتر او التن باغی چې دې بیا ورته خط اولی کو واپس براته د کمتر په ځای باندې ډاک چلیدلې دا حیوان او بیا دا سليمان علیہ السلام دا غبل چې دینو صاحب د معجزاتو نو که هدهد دا کارو کو دا ناشنا خبره خو نه ده چې دا چړې دا غي نه انکار کوي چې مرغې دا کار چته کولی مارغانو کې الله ډیر شور چولې دي اول دی اے ارکان دولت مال فتورا کوي په امر زما کې نیم زکه تکون کې د امر چې تاسو حاضر شئ دا درمر کو شروع کیږي درمر کو شروع کیږي د سوره نمل نه د دې رکو ما قبل سره مناسبت کار دی تکمیل دی د بقی واقع د سليمان علیہ السلام او د بلقیس د دې رکو خلاصہ ارسال بلقیس الهدیه بعد مشوره القومی لګل د بلقیس دی هدیه لرا پس ته مشورې د قومنا ورد سليمان علیہ السلام هدیتهم رد کول سليمان سام دی هدیه لرا هغه هدیه قبول نه کړه پر هدیه قد ترد لمصلحه داعیه هناك کله هدیه رد کول شي یو مصلحت داعیه نو هغه رد کړی شو او دا وحددهم باخراج الماده الفاسده او تهدید ورکو
په اخراج د ماده فاسده سره جهاد بدربانی وکما فاسده ماده د کفر بدرنه وکم او بالتعدید حاصل اصلاح تش په تعدید سره اصلاح را له جنگ ته ضرورت رانغه وان الجراح يسعى في العلاج بالادويه بلا جرح دا معالج دا طریقه دا اول کوشش کوي چې دا شی به جرح به پریشن دا کارو شي فإن فی خطرات پریشن کې خډیر خطرې وي مرګ پکې راځي زخم پکې راځي د دې وجنه د اول چې کم دی اصلاح کلا په دې روحاني علاج سره بیان انقلاب تبدیل الحکومت بل بیان د انقلاب تبدیل حکومت بدل شي انقلاب راشي عزیزان ذلیلان شي او ذلیلان عزیزان شي کم لاندې خلق باندې جو باندې خلق لاندې شي کم چې معتبر خلق جیلونو تلل شي او نور خلق دای قابضان شي دا د دنیا قانون دی د دې بیانوم دی بل بیان د کرامت ناظم برخیا بیت عرش فی طرفه عینین راتل تخت په یو سترګر رب کې چې سترګر په بس عرش بیا چکم دی حاضرو دا د هغه چکم دی هغه د ازمیر خیا چکم دی کرامتو و امتحان عقل بالقیس او امتحان د عقل بالقیس شیمان صاحب دې امتحان کو هکذا عرشک ستا تخداس دی هغه جواب مشتبه ورک قالت کانه هو دا د دې رکو خلاصه ده قالت اول دی یا الملأ اے رکینو د دولت افتونی فی امری ما تفقه په امر دما کې ما کو قاتل امرن نیم پر کون کې دو امر حتا تشهدون تاسو حاضر شئ مال مشوره کوي قالو دی ورته ویل نحن اولو قوه و اولو باس شدیدن من صاحب د قوت یو صاحب د جنگ سخت یو جنگیانو امر لیکي باقی امر تا ته دی فانظری ماذا تامرین ان اذا دخلوا قريه بیشک بات چې داخل شو کلی تا افسدوها کل خراب کی لتاڑی کی عزت اعلی انقلاب راشی او عزتمند الذي ذلیلان ګرځي لاندې باندې شو باندې لاندې شنو وکذالک يفعلون دارنکار دی کی حاکمان محکومان شي ام محکومان حاکمان شي ونیمه خودواری امتحان زکو اول ذلی گن کے مدیتا بے هدیتن په هدیه سره فناظرتن زکتن کے ما بمید المرسلون پس باندې واپس کیږي اغلی گلی شوی چې ما کوم لګلی وفد
دیواله سخت ورکې د زرو او چې کم دینو سو یو ملغلره ورکلا چې دا دی سوری شي نه بنی آدم سوری کې نه پیریان او بل ورتا او بدی مونږ لرا راکا چې نه د اسمان نه نه د ځمکې نه بل صلی الله علیه وینځوي د نارینو جامې ورته غستولې او د زنانته د نارینو جامې نه د نانو د کوم مذکر مؤنث دا جدا کا دا سه امتحاني خبرې وي دی چې روان شو مان سام ته حدود واقع ټول واقعات بیان کړ او لګید مخکې دیوال تاسو محل جوړ کړي څومره غي سره نه پکې نیمګړې پرې خو دې هغه کچې نیمګړې پرې خو ده دوی چراله وې کتر سينه په موږ داوو کې دا خط زموږ مکان تاسو استدي او خو په دې پرې خو دې او پاک دې دا نور خبرې او به ولا راوړلې نو زنانه چې لیکن شرب باندې چی نارینه په دما چی وې دغه مذکر دي ادا ذکور دي دا اناث دي او اصول درولو ایا خلل شو دا غینه او وستي قرارو باندې دا نه د اسمان دي نه د زمکې نه دي او دغه وینه ته ویل تاری په خلو کې ونیو او بس هغه شی چې دې سورې کو بس دا نه پیرانو سورې کنه بنی آدمو دی واپس چلاړ بلقیس ته دا ویل چې هدیه خو مونږ ته کوم سيزونه هغه خو واپس شو او دا نور هدایت چې سوای قبول نکړل او په دا پیغمبر دی او دا چې کوم دینو بادشاہ نه دی بس هغه پروګرام دراتلو او کچ دل راشي او په اسلام قبول کی د د پار راشي اوله سليمان عليه السلام اتمدونني بمال تم امداد را کوئی په مال سره ما تعالی خیر ما تاکم ما ترا کړه الله غره تام در کړه دي بل انتم هدیتهم تفرحون تا خپل هدیه باندې تا ډېر لوی شیخ کاری ارجع الیهم واپس دیتا الله تینهم خامخاراتبو کو دیتا بجنودن پلاس لخرو لا قبل لهم چاغي مقابله بسوم نشي کولی بها پدې سره نجنهم منها ذلتا وبادله د دې کله خپل کلنا ذلیلان مصاغرون او دی بذلیلین قال الملأ بیاول ارکان دولت ایتم یاتینی بعرشها کمراتو کی ما ته پتخ د دې سره قبنیتونی مسلمین دی ما ته مسلمان نه راغلی ک بیا اوس حربیان دی بیا به مال کی تصرف بنشي عارضون من الجن ول سرکشه د پیرانو نه انا آتی کبھی قبل ان تقم مقامک زبراتو کوم بدی سرا په خادراتو سانا د پاره مقام پلنا د پاسې دلبا غرمه کیو غرمه پر بدا عدالت کو وان علی لقوی امین رب دیوانی قویما امانت گریما ما سامي د دین عزت جلت غواړم زر غواړم قال الذي عنده علم الكتاب د علم د کتابو اسوق اعظم مرخیا مشهور قولدار انا آتی کبھی تا تراتو کوم بدی قبل يرتد اليك طرفك فخاد دین چتا تو واپس کی نظر تا او دې په مطمئنو چستر ګرب کې ده حاضرول شم داخلو خبره ده تخپو دروازو بند دي څوکیدار پولار دي ورکوټه شیم نه ده چې په جیب کې سړې راوړي دا برازي دا سي دنیا به ویني سمره پلند دي سمره وګد دي سمره دنګ دي دا چې کم دي نو تخت سر ګرب کې جوړي الته کې نه دلتا ادا حاضر دي سیما سام چور تو قتل بس دیوانه خوشاله شو هر کله چې ویلی دو قرار پنی زدبانی قال هذا من فضل ربی دا فضل رب زمانه لبلونی ما سرمان آزمائشو کی اشکر مغفر ذکر ادا کم کنا شکری کم ومن شکرا سوک شکر بعد ان کن نفسه شکر زان لو فائدہ دے تراج من کفرا کف ان ربی غنی کریم رب زما غنی دے د خلق د شکروننا او کریم دے صاحب د کرم او صاحب د جود دے داود سلیمان علیہ السلام ولی دانش کوله ان برخیا کوله شو د بزرگ کرامت کی دا د پیغمبر معجزه دام د سلیمان سام یو معجزه شو چې داغه په امت کې او فرد داسې دی چې هغه د تخت پستر کې پرب کې دا حاضر کو سیاق هم بدی دلالت کوي چې دا سلیمان سام بذات خود نو پخپلا الذين علم کتاب دي سګمار سلیمان علیہ السلام دی هغه ورته وي سترګره حاضر کوم د چې پورته قتل او خطه قتل بیا ته حاضر قال نكروا عرشها پتو لګی د چې بلقیس را روانه ده راضی سره د ډیر مخلوقنا بلا خلق ور سره دل ناشنا کړه عدل بدی په کراوله امتحان په قوم د دې پاکل باندې ننظر چوغورو اتهتدی یا هدایت مومی ام تکون من الذين لا يهتدون
هغه چانا چې هدایت نمومي. فلما جات ارکل چې دارالا قیل ویل شو اها کذا عرشک داوتی چې هادا عرشک دا سه زوجاتین خبره وته وکړه اها کذا عرشک ایدا سره ساته قالت کانه هو دی من مشتبه جواب ورک لکه چې دا دماغه تختی اوتنا علم من قبلها ما که علم په خور دین او كنا مسلمین منګ منقادین حکم درپتا سو خدا او چې دا قول بلقیس ته سیاق د دې تقاضا کوي ما ته لا کوي شو چې ما ته کله هدیو واپس شو د پوښم دا پیغمبر دی او موږ هغه کې د مونږه انقیاد د اسلام وګرځید سو کې سليمان سام قول له هغه علم په خور دینا او منګه منقادین حکم درپتا وشد ما کان تعبدو من کہا چې دی با عبادت کو او د ما سوا د الله نه انها كانت من قوم کافرین داود قوم کافر نه قیل ادخل شرح ما حکم کو شو جوړ شوی لاندې به حیوانات دریابی دا چلیدل او خلق چې څوک به براته کې نه دا دریاب دی داخل شدی معنی تا سرد دی کې سليمان علیہ السلام فلما راته هر کچولی دل دغه شرح لرا حسبته لجتن دی په ګمانو کو د چپی د وبو او څون ساقها او کچو ساقینونه چا د تی چې ساقین ساقه کا ساقه حمارین دا پشان د ساقینو د حمار دی د دې مثال د نظر د مخطوبه ته جایز او هغه کې نظر دغه ونو قال انه صرح دا یو معنی دا ممرد هموار مینا من قوارید ششونا قالت دیول رب انی ظلمت نفسی رما ظلم کړو په خپل ځان باندې واسلمت سليمان لرب العالمین لم دفار سر سليمان سام د پاز د رب العالمین دی کلمه د ایمان د اسلام ویل مفسرین جمهور دا وایي چې دې سر نکاح شوی دی په خپل ځای پاتې شوی دا او بیا به کم دینو سليمان سام وخت راولتا تبا او بیا براته بعضی خلک دا دلیل نسی دا د بلقیس زنانه وا او دی حکومت کړی دی انو که زنانه حاکم شي نو دې کې سهارج نشته دی یو بل څوک یا دوله څوک دی اخبار کې راغلی سنو می ناشنا غونلوی هغه حکومت کړی دی دا دلیل خود دی نه شرع من قبل نه دی څنګه دی حضور ویلی دی له قوم ولو امر امراتن دا هرګز کامیاب نه چې خپل اقتدار زنانه ته وسپاري دی دین کې دا حکم دی چې زنانه به حکومت دا نه کوي کنه دا سلورم رکو شروع کیږي د سوره نمل نه د دې رکو مخکې سره مناسبت داده چې مخکې مضمون د رسالت او دعوت د توحید بلقیس تا او دلته مضمون د رسالت ته او مضمون د توحید د دې رکو خلاصہ قوم د صالح علیہ السلام پس د طبخ د مدینہ دیم هلاک شو الله پریشانو کو دانا قوم دلوت علیہ السلام داغیم ہلاکت راغے فہادی سنت قدیمت ہلاکت دنا فرمان قوم پس دا طبخ دا مدینہ دا سنت قدیمہ دے ولن تل سنت اللہ تحویلا سنت اللہ تبدیلا دے طریقے لبار تبدیل تحویل نشتے دے بیان دا غالبیت دے دا تدبیر دا اللہ پا مکر دا ماکرینو بانے او ہلاک دا ماکرینو دے تذکیر بیام اللہ پا کرا گئے بل بیان د نجات د مومنینو دی نو تذکیر بعلاء الله داوم پکې راغلو ولقد ارسلنا ایلی گلو ما سمودیانو ته رود دی په قبیله کې صالح علیہ السلام وقال لهم تویلو ان اعبدوا الله عبادت کوي د الله فاذا هم فريقان ناصاب د دو فرقې یختصمون جګړه کولا چاونه منه قال یا قومي اذا قوما لمت تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ولي تلوار کوي پس ای سره په خوا د حسنین په بده سره په خوا د حسنین د نیکاینه لولا تستغفرون الله ولي طلب الله نه کوي توبه واسه لعلكم ترحمون پتا ترحم شي قالوا طيرنا بكم بمن معك دیو ته موږ بتالی او پتا سره ما قحط پر غبارات پنه کېده قال طائركم عند الله شو می الله را تا نافرمانی کوي دا داغی شومی دا بل انتم قوم تفتنون تا قام فتن کی واقع کولے شیم کان بنتی تحت راحتن وہ پادی خار کی دنہو کا سوڈالا یفسو فی الارض فساد بے کو پدمکہ کے بدماشانو ولا اسلحون اصلاح نکولا قالو دی ہوئل تقاسمو باللہ قسمون اخرى پا اللہ بانے لنبیتنہو خام خاشب خون بکو بدبانے
او په حال د باندې د شپې به قتل کو ثم لنقول لنا بیا به موږ وایو لولیه ولید دتا ماشه مهلک اهلی منوها حقیقت تعالی ته موږ ته نیو خبر وإنا لصادقون منګ رښتینو دی دا مکر جوړ کو ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون دی تدبیر بد جو تدبیر بد الله دی له جزا ورکړه د مکر او دین پوید التجورل ټول هلاک شو فانظر کیف کان عاقبۃ مکرهم وګورا څنګه انجام د فریب د دی ان دمرناهم اجمعین ما هلاک دی لرا او قوم له ټول لرا فتلک بیوتهم خاویه بما ظلموا دا د دې کورونه دي خالی په سبب د ظلم د دې سره ذالک الآیۃ لقوم یعلمون دی ما علامه را الله دا قوم د پاره چې پویږي وانجن امنو خلاق سن چې مؤمنان دي وکانو یتقون او دې کې تقوا او دین نجات به موندنو ولوط یاد کلوط علیہ السلام اس قال قومه والقوم پلتان اتاتون الفاحشتا تارا تک فاحشی بہایا کار تا وانتم تبصرون یو بل تگورے بے باک شو اینکم تاتون رجال شاوتا من دون النساء اتگے ناری نہ ہوتا نجات شاوت نہ بغیر دن زنانا ہونا بل انتم قوم تجہلون تاسو ډیر جاهل او ناپوه قوم یې ما کان جواب قومه نو جواب د قوم دد الا ان قالوا مگر دا چې دی ویل اخرج آل لوط من قريتكم او باسه آل لوط هم د خپل کلینا نو مناسب تطهرون دا څنګه ځان پاک کی د ادبار درجالونه فانجنا واهله لاس کما اهل دلرا الا مراتو مگر اهلیت ددنا قدرناها فمن دا من الغابرین د باقین په عذاب کې وامطرنا علیهم ترى اور وہاں پہ دیوانی باران کانی اور بانی چکم دی داو ورے دل کنا فسامت المنذرین بد باران دی رلو شو کنا دا پنځم رکو شروع شو د سورہ نمل نه د دې رکو مخ کې سره د ربط مناسبت ته چې څنګه مخ کې الله مضمون د توحید ذکر کړو او چې کوم مخالفین د توحید داغي انجام الله ذکر کړو دانا مضمون د رسالت او چې کوم منکرین داغي انجام الله ذکر کړو دلته الله تعالی ذکر کی مضمون د توحید او مضمون د معاد دا اصول ثلاثه دي توحید دے او رسالت دے او معاد دے دا ما قبل سرا د دی ربط او مناسبت د دیرو کو خلاصہ کفران نعم هذا المنعم بنعم شتا هل هو انصاف بل ظلم کفران د نعم د دی منعم چا منعم دے په نعم شتا او سرا مختلف نعمتونه الله تعالی په خپل مخلوق باندې پرزو کړی دي دا انصاف دی چې دغه منعم د نعم شتاو داغه د نعمتونو کفران کیږي بل هو ظلم بلکې دا ظلم دی فإن جزاء الإحسان الإحسان جزاء د احسان کی دا احسانی هل جزاء الإحسان إلا الإحسان والإساءة في مقابلة الإحسان قبيح عقلي اساءت په مقابله د احسان کې دا قبیح عقلی دی یستنکره العقل السلیم د دین عقل سلیم انکار کوي سلیم عقل دانه وي چې تا سره د څوک احسانو کی او تبع اساءت کوي الانسان عبد الاحسان انسان چې دا د احسان عبادت دی د احسان تابع دی چې څوک سره احسانو کی دی به احسان کوي وذکر دلائل التوحید فی سورۃ الانعامات بل پدی کی ذکر دے د دلائل التوحید په سورۃ انعامات کې ففیه التذکیر بآلاء الله دی کی تذکیر بآلاء الله راغله دے والتذکیر بما بعد الموت او تذکیر بما بعد الموت راغله دے وان المنکرین عمی بالعمی الباطنی دا کم چې منکرین دي د توحید نه د رسالت نه د معاد نه دا راند دي پوندوالی باطنی سره فإن لا تعمل ابصار
ولكن تعمل قلوب التي في الصدور سترګې راندې نه دي لیکن اغړونه چې پسینو کې دي اغړاند دي. دا د دې رکوع خلاصه ده. کفران د نعمو د دې منعم چا منعم دی په نعمو مختلفو سره دا انصاف دی بلکې انصاف نه دی ظلم دی. ځکه جزا د احسان دا احسان وي او اساءت په مقابله د احسان کې دا قبیح عقلی دی. عقل سلیم دا مستنکر گنی. بل پدی کے ذکر دے د دلائل د توحید په صورت انعاماتو کې نو پدی کے تذکیر بے اعلی اللہ مراغے. بل پدی کے تذکیر دے بے ما بعد الموت. بل دا منکرین کی دی دا راند دی پام باطنی سرا ذکر سترګې رندې نه دي لیکن اغړونا چې پسینو کې دي اغړاند دي نو د دې د حق د لیدو سترګې او دړه سترګې دړه بصیرت دړه بینایی دای نشتا. ذکر الله فرمای قل الحمد لله تو سنا د الله لرا په هلاک ته منکرین سرا څنګه مخ کې د دې منکر قوم د هغې د هلاکت ذکر وشو نو تو چې سنا د الله لرا په اتمام حجت سره په منکرینو باندې او په هلاک ته منکرینو باندې. وسلام علی عباده الذین اصطفى او سلام دی په بندگانو د الله باندې هغه بندگان استفاهم الله چې الله دی غوړه کړی دي. الله خیر ایا الله غوړه دی حمزه د استفهام دی اصل کې الله دی. الله خیر ایا الله غوړه دی اما یشرکون کنی هغه چې دی شریک ګرځي الله سره هغه غوړه دی بلکې خود الله غوړه دی. دینا ځینې علما دا وایي چې نبی علیہ السلام یا د پیغمبر علیہ السلام ذکر وشي نو هغې سره به صلات او سلام دواړه وایي. اکتفا په یو باندې مکروه ده ځکه الله قرآن کې صلو علیه وسلمو تسلیما صلات هم ذکر کړی دی او سلام هم ذکر کړی دی. او راجح قول دا دی چې اکتفا په سلام بید صلات نه یا اکتفا په سلام بید صلات بید سلام نه دا دواړه جایز دي. منه د پارا چرا سلام جائز دے فقط بے صلاتا دل تراغ قل اللہ وسلام قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى دا بندگان مصطفی غور پیغمبران علیہ السلام دی نو دی بانے فقط دا د سلام راغے. اکتفا پا صلات بانے پا قنوت نازلہ کے راغلے دا. قنوت نازلہ کی کم اللہم اهدنا فی من ہدیت وتولنا فيما توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي لا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصلى الله على النبي الكريم. التواز اکتفا په صلات راغلی دا. معلومه شولا چې اکتفا په سلام هم جایز دا په صلات هم جایز دا. اکه صلو سلمو دواړه راغلی دی او د پادمانه تل خلوی دی خلوه باندې کوي چې نه صلات او نه سلامي خامخا یو بی یا بصلاتی او یا بچکم دے سلامی. امن خلق السماوات والارض اس اللہ تعالی دلائل توحید ذکر کی په صورت د انعاماتو کی. ایا هغه څوک هغه ذات چې پیدا کړي اسمانونه او مځکه وانزل من السماء ماء او نازل کړي دي د اسمان نه اوبه په شکل د باران دا التفات ته اوس فانبتنا به حدائق ذات بهجه زرغون کړي دي ما الله وي پدې سرا باغونه صاحب د تازګۍ. ما کان لکم ان تنبتوا شجرها نشتر تعال درا چې زرغون کې تاسو ونی د دې باغونو دا خدای زرغونی. الہم الله ایا الله سره بل الہ شته بلکې نشتا استفهام د پاره د انکار دی. نو معنا دا شو امن خلق السماوات خیر ام الہتکم دغه ذات چې اسمانونه پیدا کړی دي او زمکه پیدا کړی دي باغونو کې ونه پیدا کړی دي دا غوړه ده کستاسو الہ غوړه دي بلکې الله چې کوم دی دا غوړه دي. به استفهام انکا الہ مع الله ایا الہ معبود الله سره غیر د الله نه بل شته بلکې نشتا. بل هم قوم یعدلون بلکې دا منکرین دا مشرکین دا داسې قوم دی
یعدلون به غیره یسوون به برابری الله سره غیر د الله نه پس کې په عبادت کې. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. ایا هغه ذات چې ګرځولي د ځمکا قرار تاسو د پاره تاسو پاغي باندې سکونت کوئ. وجعل خلالها انهارا غلی پمند د ځمکې کې نهرونه دریابونه. وجعل لها رواسي اگر د پاره د ځمکې د استقرار جبال راسیات مضبوط چې کم نه غرونه. وجعل بین البحرین حاجزا اگر دولې دې په مابین دو دریابونو کې حاجز چا خوګ دریاب دی او تیخون دا غوړه دی کنستاسو الہ غوړه دی بلکې الله غوړه دی. الہ مع الله ایا الہ الله سره غیر د الله نه بل شته بلکې نشتا. بل اکثرهم لا يعلمون اکثر دې نه پويږي جاهلان دي. نو ان سعدا ما جهلوا خلق چې کوم دي دا غسی سره دشمنی کوي چې په کوم شی باندې نه پوي. ام یجیب المضطر اذا دعاه ایا هغه څوک چې اجابت کوي د دعا د مجبوره چې کله دی الله نه دعا غواړي. یو سړی ناچار شي مجبور شي مریض شي نور تکلیف پیرا شي او خدای تزارای کوي او خدای داغه دعا قبول کوي او مصیبت لری کوي. ويكشف السوء او لری کی بدل را که مرض دی غتی لری کی که فقر دی غتی لری کی که ذلت دی غتی لری کی. ويعلكم خلفاء الارض او ګرځوي تاسو لر خلیفګان پزمکه کې. دا غوړه دی کستاتو الہ غوړه دی بلکې دا غوړه دی. الہم مع الله ایا الہ الله سره غیر د الله نه بل څوک شته بلکې نشته. قلیلا ما تذکرون ډېر لږ تاسو پن اخلئ. تذکرن قلیلا تذکرون په ډېر لږ تذکر او پن سره تاسو پن اخلئ. اما یهدیکم فی ظلمات البر والبحر ایا هغه څوک تاسو لره رهنمایي کوي په تیرو د وچ کې او په تیرو د دریاب کې. مرسل الرياح بشرم بین یدی رحمتي او هغه ذات چې لیږي بادونه خوشخبری ورکوونکی مخکې د رحمت د الله نه چې باران دی. دا غوړه دی کستا صالح غوړه دی بلکې دا غوړه دی. الہم مع الله ایا الہ الله سره غیر د الله نه بل شته بلکې نشته. تعالی الله عما یشرکون برتر دی الله داغه نه چې دی شریک پیدا کی الله سره. اما یبدأ الخلق یا غسوک چې بد عقیده خلق اولا پیدائش د مخلوق کوي ثم یعیده بیا به دوباره اعاده کوي د دې مخلوق باس بعد الموت بی. من یرزقکم من السماء والارض یا او هغه څوک چې رزق دی اسمان نه په شکل د باران د ځمکې نه په شکل د نباتاتو. دا غوړه دی که ستاسو الهغه غوړه دی بلکې دا غوړه دی. الہم مع الله ایا الله سره الہ غیر د الله نه بل شته بلکې نشتا. قل هاتوا برهانکم تو راوړی دلیل خپل په دې خپل کفر باندې په دې خپل شرک باندې. دا دومره دلایل خو دې ګن تاسو هم څه دلیل لاوړی کنه نشته دلیل. ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی په شرک بس دلیل. قل لا علم من فی السماوات والارض الغیب الا الله دک بیان د احاطه د علم د الله تعالی. بیا ته د تعلق د مضمون د توحید سره دی. تو ورته وایا ندی عالم هغه څوک چې پاسمانو کې پزمکو کې دي په غیبو مگر الله. علم غیب چې کوم دی دا خاصه د الله تعالی لا. که پیغمبران علیهم السلام ته د وحی په ذریعہ یا بزرگان ته کچه په ذریعہ د بعضی مغیبات علم ورکړي شي نو هغه تغیب مدلل وي. هغه د قبیله د اعلام بالغیب نه دی د ایحاء بالغیب نه دی د انباء غیب نه دی او کلیم نه دی د الله د علم سره برابر هم نه دی. ما شرون ایان یبعثون دی نه پويږي چې دی بکله جمع کیږي دی تدا پته نشتا نه جمع تدا پته شته نه مړو تدا پته شته. بل الدارک علمهم فی الاخره بل په معنا د حل سره دی. ایا در پیښوي دی ملحق شوی دی علم لدی په آخرت کې نه بلکې نشته د دې په آخرت علم نشته نه مني. بل هم فی شک منها بلکې دی شک دی په آخرت نه هغه کې شکیان دي بلکې ځنې منکرین دي. بل هم منها عمون بلکې دی د دې آخرت نه اړاند دي په عام باطنی سره
د دې باطنی د ډسترګي چې دی غړندې دي ا د غوګونه چې دی دا کانه دي نو دا ټول د توحید دلایل شو په صورت د انعاماتو کې دا شپږم رکوع شروع کیږي د سوره نمل نه د دې رکوع ما قبل سره دا ربط مناسبت ته کان فيما قبلو بیان دلائل التوحید اتماما للحجة على المنکرین عن التوحید ما قبل کے بیان د دلائل د توحید د پاره د اتمام د حجت په منکرین باندې د توحید نه وهنا بیان المنکرین عن المعاد دلته بیان دی د منکرین د معاد والتذکیر لهم بایام الله دی لپن ورکول دی په حوادث د الله الت تذکیر بآلاء الله او دلته تذکیر بایام الله دی دارن اگر کو په خاتمه کې بیان د معاد او دلته بیان د معاد دی او تردید د انکار د منکرین د معاد دی اقامتا للحجت علیہم د پاره د اقامت د حجت په دوی باندې دا د دې ما قبل سربت او مناسبت دی د دې رکو خلاصہ بیان انکار المعاندین للحق عن المجازات بیان د انکار د معاندین د حق دی د مجازات نه وتردید انکارهم او تردید د انکار د منکرین دی د هغه چې کوم دینو د مجازات نه والتذکیر بما بعد الموت وبایام الله پنور کول دی پاغه واقعاتو چې پس ته مرګ راتلونکي دي او په حوادث د الله په دنیا کې د عقوباتو و بیان فضله تعالی وکفران اکثر الناس او بیان د فضل د الله تعالی دی او بیان د کفران د اکثر خلق دی او بیان شان القرآن الکریم او بیان د شان د قرآن کریم دی بینه هدن ورحمت للمؤمنین چې دا قرآن پاک دا ہدایت تے او دا رحمت تے دا پار دا مومنانو ولا یزید الظالمین الا خسارا و ظالمانو لا پدی لا خسارا و تاوان سوا کیگی دا نقصان دا غیدے دا دا قرآن ندے و بیان بعض امارات الساعتی او بیان دا بعض علامو دا قیامت تے و ترغیب الى التوکل او ترغیب دا توکل تا وان الکفار موت القلوب دا کافران چی دی موت القلوب دی رون امر دی فلیس لهم سماع اجابت و قبول دا دی دا پارا اوریدل دا اجابت اوریدل دا قبول دانشتا دی اگر که ظاہری ووری خود قبول او دا اجابت سما دا دی نشتا دی وقال الذین کفروا وی اغا کسان چی کافران دی ایزا کننا ترابا ایا پاو کی چمنگ شو خوری و آباؤنا الاولون او زمنگ پلاران پخوانی اینا لمخرجون ایا منگ ببیا رائستے شو بلکہ نشو رائستے استفام دا پارا دا انکار دے دوی لقد وعدنا هذا نحن و آباؤنا من قبلو تای وعده را کړی شو مونږ سره د دې مونږ سره او زموږ پلرونو سره غیتم دا وادي شوی چې پست مرګ جون دی او پست مرګ ثواب دی او عذاب دی من قبل پخوال دینا ان هذا الا ساطر الاولین ندی دا مذکور مگر چکم دی اساطیر دی کسی دی د پخوانو خلقو اساطیر جمع د اسطوری دا لکه ازاحیق جمع د ازحوکی دا عاجیب جمع د اعجوبی دا افسانی چی لکی منگرت خبری وی دا غیر سے بنیاد نہیں قل سیرو فی الارض طورتے سیرو کے پزمک کی سیر دا عبرت سیر دا نصیحت فانظرو کیف کان عاقبت المجرمین اگرے تاسو چی سنگو عاقبت دا مجرمینو عاقبت دا مجرمینو خسرانو ہلاکتو دنیا کی دا تذکیر شو بی ایام اللہ حضور علیہ السلام تا تسلی ورکی ولا تحزن علیہم مخفقی گا پا دیبانی کدی ایمان نروڑی ولا تکن فی دیق مما یمکرون او مکی گا پتنگائی کی دا اغینا چی دی تدبیر بد جوڑی ستا دا ضرر کل دا قتل منصوبی جوڑی کتت سا منصوبی جوڑی پا دیبانی تا پتنگائی کی مرازا دے سر اللہ ستا درجات سے واقعی گی ویقولون ہوائی دی بیاد منکرین انکار دا باس بعد الموتنا متا هذا الوعدو کل بی دا وعد دا قیامت
ان کنتم صادقین کا تاسو رښتینی ہے نو فبینوها بیان کئ قل تورته وایا عسى ان يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون تورته وایا چې قریب دی ستاسو د پاره بازي هغه چې تاسو تلوار کوئ اډیر لري نه دی ما اقرب ما آت ما ابعد ما فات کم شیرا دن کې اډیر نږدې وي کم تیری دن کې غډیر فوت کې دن کې لري کې دن کې نو بس قیامت راتون کې دی بس را بشنو وان ربک لذو فضل علی الناس بیشک رب ستا صاحب د فضل په خلق باندې ولکن اکثر الناس لا یشکرون اکثر د خلقو نه شکرین ادا کوي د الله د فضل د الله د احسان د الله د انعام الله الله ځان طرف رحم عطا الله الله ځین طرف جرم و خطا هغه تر رحم دی او عطا ده دې تر جرم دی او چې کم دی خطا ده وان ربک لیعلم ما تکن صدورهم بیا بیان دی حاتی د علم د الله دی بیشک رب ستا عالم دی په هغه خبرو چې پټي سینې د دوی په خپل ورونو کې وما يعلنون هغه چې دی ظاهري نو خدای عالم الغیب و شهاده دی په مغیباتو په مشاهداتو